اے مسلمانانو دغه وراثت روان دی امام ابو حنیفه رحمه الله جیل ته لاړی د امام ابو حنیفه رحمه الله جنازه د جیل نه اے مسلمانانو امام احمد بن حنبل رحمه الله په دغه نازک بدن باندې روزانه کوړی برداشت کړي قرآن اے مسلمانانو تاسو راته ووایئ د امام احمد بن حنبل رحمه الله اصول سو تاسو راته ووایئ زما عزتمند امام بخاري رحمه الله امام بخاري رحمة الله عليه په دنیا نه له چا د لا الله ته سوال کوي الله ستا دا پراخ ځمکه په ما باندې تنګه شوې ستا دا پراخ ځمکه په ما باندې تنګه شوې ده امام بخاري په دنیا نه له چا د لا نه خلک بخاري سینې سره لګي خو چا امام بخاري سینې سره نه لګي خلک قرآن سینې سره لګي خو د قرآن استاد سینې سره لګي خلک مسجد له کارپېټ راوړي خو د مسجد د امام د کوټې چت اساس یې هیله لي جمع تیر شو ستاسو کورونو کې تاسو بچو له نه وي ګرم تلیمونه راوړل جلابي مې راوړل په دې ثابت ډله کې راته یو کس وایي چې ما په مسجد کې نه جوړوي زکات مې شروع نه څوک دې ماته وایي چې مولوي صاحب زه د خپل مسجد امام نه راغلی چې مولوي صاحب په تا زکات کې ستا مور نشته تاسو کې چې کوم سپین ږیري ناست دي دوی نه تپوس کوو هر یو دې راته وایي کوم یو سپین ږیری ناست دی چې هغه وایي چې زما د خپل بچي د دې مسجد د هر استاد پلار سپین ږیری د دې مدرسې هر استاد د هغه پلار سپین ږیری د دې خپل زوی نه تمه ده چې دا به ما دا به زما د اولاد تیر جوړېږي زما پلار هم زما نه تمه کوي د خدای په ذات مې قسم مثال مې راته وکړه زما مور بیمار او ما خپله بیماره مور پرېښودله ما خپله بیماره مور پرېښودله او زما عزتمندو دا مې امید دی دا مې یقین دی دا مې ایمان دی چې زما دا راتګ به الله پاک زما د مور دپاره د شفا سبب وشي زما عزتمندو خدا راته ووایي چې ما ته ټلیفون کوي ولې کوي زما د مور به زما نه څه تمه وي زما د پلار به زما نه څه تمه وي زما ماشومه لور ما ته وایي تا خو چې کوم دی خلکو له لوپټې راوړئ زه چې کله د مدرسې دستربندي وي د جینکو زه د مدینې منورې نه هر کال د بخاري طالباتو لپاره لوپټې راغواړم ما ته وایي دا راته ووایه چې ما به جامې کله اخلئ سبا نه بل سبا دستربندي ده نن زما عزتمندو زه سفر کې یم سبا مې په سفر کې ورځ ده ټوله ورځ په سفر کې یم سبا به مې د شپې چې کوم دی ناوخته ستاسو د علاقې نه وځم سهار دستربندي ده تاسو ما ته ووایئ چې زه خپلې بچی له جامې اخلم په کوم وخت کې خدا مې صرف دې پورې ویلې چې زما د دې ماشومې بچی سترګو کې چې کوم دی دا ده چې خلک په نوې جامې اچوي مال دین دا پلار نوې جامې والی زما د مسجد د امام د اخبار ورځ چاته نه معلومه زما د مسجد د امام شلیدلې پټکې چاته نه ښکاري زما د مسجد د امام دا شلیدلې پیزار چاته نه ښکاري زما د مسجد د امام د بچو وچې شونډې چاته نه ښکاري تاسو د خپلو امامانو نه تپوس کوئ د دې استادانو نه تپوس کوئ بې ادبي دې معاف وي د دوی نه بخښنه غواړم ایډوانس کې دوی نه بخښنه غواړم دوی ته وایي مولوي صاحب څو ورځې وشوې چې تا کور ته وخت نه ده راوړې تپوس دې وکړه څو ورځې وشوې چې تا کور ته وخت نه ده راوړې زما په مسجد کې 4,000 تنخواه نه ما ته ووایي زه په 4,000 تنخواه کې زه په 1400 راوړم اے مسلمانانو دا علما زموږ او ستاسو خیرخوا دي دا علما زموږ او ستاسو خیرخوا دي دا علما دا زما عزتمندو زه هر ځای کې وایم زما علما سپین ږیري بوډاګان شیخ الحدیثان خلکو په ګولو غلبیل کړل اسلم شیخ پوري مې په ګولو غلبیل شو مفتی شاه مظهر مې په ګولو غلبیل شو عادل خان مې په ګولو غلبیل شو اے مسلمانانو حق نواز جنگی مې په ګولو غلبیل شو ایثار قاسمي مې په ګولو غلبیل شو ما خود الله ناصر اخوان هم درکو ما تاسو له حافظ قرآن هم درکو ما مدرس هم درکو ما خطیب هم درکو ما استاد هم درکو ما ماشوم د وخت اذان کوونکو لپاره اذان کوونکو هم درکو ما په جمعات کې د اقامت لپاره هم سړی درکو ما په جمعات کې د امامت لپاره هم سړی درکړی ما مدرس هم درکو ما ستا په جنازه کې جنازه خوان هم درکو ما ستا قبر ته ودرېدو والا سره خپو ته تلاوت لپاره هم سړی درکو راته ووایه تاسو راکړل تا زما سپین ږیری ملا په ګولو غلبیل کو تا زما سپین ږیری شیخ شیر سنگ الحق په چړو باندې غلبیل کو په رمضان کې راله خلکو شیخ حسن جان په ګولو شیخ حسن جان د دوی قابل چې خلک په رمضان کې په ګولو باندې غلبیل تاسو دا قابل د دیو
رمضان کې خو خلک په چرسینو په پوډرینو باندې روژه ماتې کوي. زما د محمد رسول الله سپین ږیری بوډا وارث سر باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وراثت داستار پروت دی. سپین ږیری بوډا د سپینو ډکو نه الله له حیا ورشي. د دغه سپینو ډکو نه چاله حیا ورنه په روژه ماتې کې د روژې په ټایم کې د روژه ماتې په ټایم کې د روژې په میاشت کې راله خلکو د سپین ږیری بوډا په ګولو قلبي د مدرسې استاد مې مظلوم دی، د مسجد امام مې مظلوم دی. سار جمع قاری حق نواز روزي چاره له په ګولو غلبین کو تر دنن ساته پورې پته ونه لګېده چې د قاری حق نواز جرم څه. یو اداره چلی، یو مدرسه چلی، مفتی سلطان محمد راله سار جمع نه راوتو چاره له په ګولو غلبین کو د مفتی سلطان محمد د شپږو کالو د 15 کالو یتیمانان ماشومان نو مفتی سلطان محمد سپین ږیری بوډا پلار د خپل بچو په قبر باندې ورکړ. دا سپین ږیری پلار د قبر باندې غړېدلو ته چا ونه کتل چې دا سپین ږیری پلار دا غملا ماته شوله د ځوانانو